څوک چې د رمضان المبارک په شپو کې د قرآن مجید د یو سورت د 303 پیرې ووایي، الله پاک به د انسان بدن، الله پاک به د انسان غوښه، پوستکی دغه رنګې څومره چې هډوکي د بدن کې راټول به د جهنم نه آزاد کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک کې الله پاک هم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې موږ او تاسو ټول د چا محتاج نه، صرف د الله پاک موږ او تاسو ټول د خپلې بندګۍ محتاج ساتي. یاد ساتئ چې د رمضان المبارک ډېرې زیاتې بهترینې ورځې شپې دا شروع دي. د کم انسان لوحه دا الټه پروتي په دې کې به اسم ناراضي، د کم انسان لوحه دا سم پروتوي نو په دې کې به ډیر څه الله پاک وته راواچي. یاد ساتئ چې کله باران وریږي د لوحه او د سم پروتي نو سنا اساس کی د باران دا پکې راشي. بعض اوقات د لوحه ډکم شي او کله کله چې لوحه الټه پروتوي نو هغه کې به محترم به اسم ناراضي. نن چې کومه زمونږ وظیفه را دا ډیره زیاته زبردست او اعلی وظیفه را، په دې باندې تقریبا ټول 10 منټه به نه لګي او دا 10 منټه وظیفه مونږ وکړو نو الله پاک به زمونږ او تاسو ټول اندامونه بدن کې څومره اډوکي دا ټول به الله پاک د جهنم نه آزاد کړي. دغه رنګي زمونږ او تاسو بدن باندې څومره غوښه دا پټه کړي، مطلب دا پورا بدن به الله پاک د جهنم نه آزاد کړي او مونږ او تاسو ټول باندې و جهنم دا محترم حرام. ډیر زیاته بهترین او ډیر زیاته اعلی وظیفه را د خپل مرګرو سره شریک کې چې تاسو د وجې هغویم د جهنم نه بچي. راځي چې زه وظیفې طرف ته زمونږ وظیفه دا سره چې 11 پیرې به درود شریف وایو، بیا د هغې نه بعد بسم الله الرحمن الرحیم او قل هو الله احد مکمل سورت به وایو. سورت الاخلاص به مکمل تقریبا 303 پیرې به وایو. 363 پیرې به بسم الله الرحمن الرحیم سره سورت الاخلاص به وایو. دغه رنګ دغه نه بعد بیا 11 پیرې درود شریف وایو او بیا د هغې نه بعد دعا وکړو. ان شاء الله العزیز الله پاک به زمونږ او تاسو ټول بدن دا د جهنم نه محترم او د آزاد کی. الله پاک مو خوشاله ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.